اول مطالبه دا دی چې کوم دا اکسیډنټ وشو په دې په کار دی چې حکومت د خلکو سره مالي مرسته وکړي. د حادثې هر چېرته کېږي هر ځای کې شوي دي او بیا حکومت ورسره مالي مرسته کړې ده. نو موږ حکومت ته دا مطالبه کوو چې دغو خلکو په امني سره مالي مرسته وشي او باقي د مو دا روډونه چې دي د دې حالات چې دغه دی معلوم دی، حکومت ته معلوم دی، پوځ ته معلوم دی، FC ته معلوم دی. نو موږ هر چا ته دا اپیل کوو، هر چا نه دا ریکویسټ کوو، خاص کر د مو چې کوم MNA صاحب دي، MPA صاحب دی، دغو ته مو خاص ریکویسټ کوو چې د مو د روډونو د میرینو کې مکمل حصه واخلي. نوم عبدالرزاق چمتني دی او دلته بېګا چې کومه واقعه شوې وه ګاډۍ دغه نه لکه الټا شوی و، دلته کې یو کس په موقع شهید شو او بل زخمي شوی و او دلته دا واقعه نو په څه نږدې شوې وه او اروازونه چې کوم یې روډ راغلی دی د بهندي پورې دغه ډېر خراب روډ دی. دا واقعه د سټروک روډ وجې نه چې کوم شهید شوی و هغه په ځای شهید شوی او زخمي چې کوم دلته چې مسافر څه سهولیات نه وو پېکه پېکې مو واچوه، هغه غریب لږ خراب هم شو او زموږ کالج ته ورسوه بډه چنار ته. نو موږ ډبل 1 ډبل 2 ته هم رینګ وکړو، موږ سره هېڅ مرسته ونه کړه. نو موږ ریسک کړو ډبل 1 ډبل 2 ته ټول شو دې رینګونه وکړو، موږ ته بیا حالات ته څه هغه ونه شو. نو چې کله موږ هغه ته سلیته او یو په پېکه پېکې بیا هلته هم څه موږ شخص ډوډه ونیو ورته مریض مو پکې کړی دی او ډېر شدید زخمي و. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. او دا کومه واقعه چې وشوه او دا ډېره اندازه سخته واقعه وه. د مو روډونه ډېر خراب دي او د مو نه مشر هغه کوي، نه مشران د مو غم کوي، نه سیول د مو حکومت غم کوي او د مو دا مهرباني د حکومت نه دی چې د مو د روډونو غور وکړي او بلډوزر وکړي او ډېر سخت تکلیفونو کې مو مخامخ. السلام علیکم. زه پاکستان حکومت ته، پوځ، آرمي، ګورنمنټ او سیول حکومت ته دا اپیل کوم چې د مو دا حالات وکړه چې دا ګاډی دیګا ورځي په دا روډ واجي چې موټ کې راتاو شه، دا ګاډی د مو ولوېده، څه شي واجي نه ولوېده چې دغې طریقې نه ولوېده چې دا روډ د مو سیده وای، ډنګې وای، بل شی وای، هر شی بیا نه لوېدل. د مو روډ وکړه، دا مخلوق د مو وکړه، مو سره هېڅ قسم سره پاکستان حکومت مو سره هېڅ قسم سره امداد نه کوي. مو ته بیا خاص کر څمکني علاقې ته